چې جاهل انسان چې دی دته د داسې رب نه تسکین نه حاصلیږي چې هغه رب اینی نه چې یو رب اینی نه او بیلیدل ورته ته وایي د معبود د رب عبادت کوه نو دې ته دا تسکین او د زړه سکون نه حاصلیږي نو هر کله چې دی داسې قوم ولیدو چې د غوا شکل او دی عبادت کو جو د دیم دا خواهش پیدا شو نو هغې مطالبه وکړله وی مونږ له یو داسې دغه پکار دی یو داسې رب راله پکار دی څنګه چې د دوی و نو علما وی په دې مطالبه باندې دوی کافران شوي نه دي او نه مرتد شوي دي البته ډیره یوه ناکاره مطالبه د وخت د پیغمبر نه کړې ده خدای د جهل په وجه کړې ده د ناپوتیا په وجه یې کړې ده او نوي مسلمانان شوي او د بت پرستۍ عادیان وجاوزنا پوری ویستل مونږه ببني اسرائیل بني اسرائیل لره البحر د دریاب نه د دې نه مراد کوم دریاب دی علما وایي کم چې عام مشهور دی چې د دې نه دریای نیل مراد دی نه د دې نه دریای نیل نه دی مراد بحیره قلزم د دې نه نوم کم دریاب نه چې دی وتی او فرعون پکې غرق شوی و هغه بحیره قلزم دی عام چې خلقو کې مشهوره ده د دریای نیل نو دا خبره صحیح نه ده دا بحیره قلزم نو پوری ویستل مونږه بني اسرائیل لره البحر د دې دریاب نه د بحیره قلزم نه په غاړه باندې ولاړو موسی علیه السلام ته رب العالمین وی امسا را پرېږده چې را پرېښودله نو 12 لارې پکې جوړې شو او د غر په شان دا اوبه ولاړې وي قرآن کې راغلي چې داسې ولاړې وي نو اوبه څنګه ودرېږي داسې علما وایي واورې په شان ووره ته الله جوړه کړله او د وورې غرونه د غره سره چې دا تشبیه ورکړې ده نو د دې نه ووره جوړه شوې وه نو ووره خو یو مجسم شکل لري نو داسې لارې پکې جوړې شولې او دې پورې وتل فاتوا علی قوم نو دی راغلل علی قوم په یو داسې قوم باندې یاکفونه چې عبادت کولو علا اصنام لهم د بوتانو خپلو په یو داسې قوم تېرېدل وشول یا قبطیانو یا کنعان والو چې هغې د خپلو بوتانو عبادت کو اصنام هغې بت ته وایي چې د هغې بلکل صفا شکل وي نو قالو دی اوی یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لهم آلہا مونږ د پاره یو بت پکار دی لکه څنګه چې د دې د پاره یو الہ دی وی ښه توجه برابر ده او دې ته مونځ کوي نو مونږ لم یو داسې پکار دی چې توجه هم برابر نو خیر دی نوي مسلمانانو او د بت پرستۍ عادیانو او داسې د جاهل انسان ته سکون هم نه حاصلیږي چې زه د رب اینم نو عبادت ته کوم دا خو ناپوهی که نه نو قال موسی علیه السلام ورته وی انکم قوم تجهلون بېشکه تاسو ګورئ قوم یئ تجهلون ناپوه قوم یئ ډېر ناپوه قوم یئ ان هؤلاء بېشکه دا خلق چې دي متبر ما هم فیه خلاق پکړلی شي هغه چې دي په هغې کې مشغول دي دا بت پرستیان نه دي دا د بوتانو دا عبادت کوي چې دي چې په کم کار کې مشغول دي الله به دا کار هلاک یعنی د دې کار انجام چې دی هغه هلاکت دی نو ان هؤلاء بېشکه دا خلق چې دی متبرن هلاک پکړلی شي ما اغسو هم فیه چې دا خلق په دې کې مشغوله دی دا بت پرستی چې کوي وباطل او باطل لما اغا کانو یعملون چې دی څه عمل کوي د مشرک عبادت چې دی دا د الله په نس قبول نه دی که دی هر څومره عبادت وکړي خو د دې دته هېڅ خیر نه میلاویږي د عمل دپاره ایمان شرط دی
بغیر د ایمان نه عمل معتبر نه دی وی پلان کې هندو پلان کې کافر ډیر خسړې دی جنازګۍ جوړه کړي هر سچ جوړي خو چې ایمان نشته اټلی قانون دی چې دا عمل د باطل دی د الله سره د دې د آخرت په اعتبار سره هیڅ بدله نشته قال اغیر الله ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته وی اغیر الله آیا سیوا د الله نه ابغیکم ز طلب کم تاسو د پاره الہن بل معبود د الله نه علاوه در بل معبود ګورم وهو فضلکم علی العالمین او حال دار چې هغه غوړه کړی تاسو په مخلوق د زمانی باندې علی العالمین دا نه چې په ټول مخلوق نه په ټول مخلوق نو غوړه کړی الله خو د زمانی په خلق باندې ورله الله غوړه واره نو دی نعمت تو ګورئ دی تو ګورئ دی تو ګورئ بیا هم تاسو د بل اله مطالبه کوئ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ کله چې مونږ خلاص کړلی تاسو من آل فرعون د آل د فرعون نه دې ته نه ګورئ څومره لوی احسان در باندې وکړو چې د فرعونیانو نه اخلاص کړی یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته سخت عذاب یقتلون ابناءکم قتلول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودلي جنکۍ ستاسو وفي ذلکم او پدې کې بلاء احسان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی احسان تاسو باندې د الله د طرف نه فرمایي وجاوزنا پوری وستل مونگا بی بنی اسرائیل البحر د دریابنا فاتو ندیراغلل علا قوم پدسی قوم باندې یعکفونا چی عبادت کولو علا اسنام لهم دبوتان اخپلو نو قالو دیوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن جوڑ کا زمونگ دا پارا یو معبود یو بوتا کما لهم آلہا لکا سنگ چی دا دی دا پارا بوتان دی ویدق قشان یو بوت رالا جوڑ کا قال نویل موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجہلون بے شک تاسو قوم یای چی جہالت کوئی انہا اولائی بے شک دا خلق چی دی متبرن حلاک پکللیشی ما اغسو هم فیہی چی دی مشغول دی پاگے کی وباطلن او باطل دی ما اغا کانو یا ملون چی دی عملو نکی قال اویل موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا ابغیکم سیوا دا اللہ نا طلب کم تاسو دا پارا الہن بل معبود وہو فضلکم او حال دا دے چاگا غوروالے درکڑے دے تاسو تا علی العالمین فمخلوق دا زمانی باندے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ کل چخلاص درکو منتاسو تا من آل فرعون آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چرسول بے تاسو تسخ عذاب یقتلون ابناءکم قتلول بے زامن ستاسو ویستحیون نساءکم جندائی بے پریخودلی جنکی ستاسو وفی ذالکم او پدی کی بلاء احسان من ربکم دا طرف درف ستاسونا عظیم لوئی